बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. زه نن د ویډیو میسج چې ریکارډ کوم دا زه د خپل حلقې او د مټې تحصیل د خلکو لپاره د مټې د بجلی په حواله سره چې کوم لو ولټیج دی دا غي مسلې دي د لوډ شیډینګ حواله سره زما چې څومره تاسو د مټې خلک اوري زما د حلقې خلک تاسو ما نه ډېر خبر یې چې زه کوم لوز وکم الحمدلله هغه لوز زه پوره کوم او دا زما تم کال چې زه په دې حکومتونو کې را روان یم دینه مخکې چې زه د مټې ناظم وم نو په وخت کې ما ډېرې هلې ځلې د بجلۍ په حوالې سره تاسو دپاره کړي دي د چا نه پټ پناه خبره نه ده نن د ټول ټیم ما راوښتی دی ما سره ناست دی جبار صاحب هم ناست دی د چیف پیسکو دی خالد خان صاحب دی سواد اے سی صاحب دی او سلطان رشید خان پی ډي دی او سره د مټې تحصیل زموږ اسسټنټ کمشنر عبداللطیف صاحب ما سره ناست دی دا نن ما راوښتي وو پوره مونږ ډیټیل ډسکشن وکړو نو ستاسو د مټې د بجلۍ نه د ما نه زیات څوک واقف نه دی هغه ماته پته ده ځکه چې کله تیر شوي ګورنمنټ کې په بیها باندې او په ګوالرۍ باندې د لو ولټیج مسله وه نو فیډر ولم ما کړی او ټولو خلکو ته پته ده د هغې نه بعد په دې بل دا کې ما نه خو دا دوه یونو کونسلې لاړې خو بهرحال زما مټه ده زما علاقه ده سبا کیدی چې دوباره زما دا ووټ راني نو دا برملا خدمت کول دي د دې علاقې او هغه زه کومه د ګریډ سټیشن په حوالې سره زه دا خبره کوم چې څو پورې د مټې ګریډ سټیشن نه جوړ شوی د مټې د بجلۍ مسله نه حل کېږي 71-72 سال د دې ملک وشو خو چا د دې دپاره هېڅ سوچ هم نه دی کړی چې زه رالمه د دې دپاره ما تاسو دپاره ګریډ منظور کو څه خلکو مخکې یو سیکشن 4 لګولی او په شوخدړه کې نوم یې درته اخلم د محمود خان په ځمکه باندې په شوخدړه کې شاته یې هېڅ هم نه ول نه څه منظوري وه نه بل څه هېڅ هم نه ول خو یو سیکشن 4 په هوا کې لګولی ما پسې هغه ورغلل ما معلومات وکړل لاندې څه نه نو هغه سیکشن 4 ما اوچت کو چې کله زه ګورنمنټ کې رالم د وزیر اعلی په حیثیت باندې رالم ما ته خو دا ستونزې د بجلۍ ستاسو ټولې معلومې ما ته هر یو فیډر معلوم دی ما ته هر یو کوڅه هر یو کور معلوم دی چې هلته څه مشکلات دي نو ما د ګریډ سټیشن دپاره کوشش وروکړو دا زما سره کاغذونه پراته دي مکمل او زه دا د ټولو خلکو ته به زه په دې ویډیو باندې دا کم چې ریکارډینګ زه چیلنج ورکوم زما سره به دا خلک کینی زما سره مناظرې ته کینی کو زه یې پټ کړم دا دو کړی نو زه به ټول عمر سیاست پرېږدم او که دا ما کړی نو دو بیا سیاست پرېږدي خو دا منافق ځکه دي چې هغه یو په الیکشن کمپین کې به یې دعوه کوله چې یاره د سواد نه څوک وزیر اعلی راغی نو زه به استعفا ورکړم او زه به د هغه په پارټۍ کې شامل شم په هغه به ورپسې شم نو د هغه ویډیوز هم شته هغه ټولو خلکو ته پته په سوشل میډیا باندې چلیږي نو هغه خو د خولې پابند خلک نه دی نه د هغو څه پښتو شته نه څه حیا پکې شته نومونه زه ځکه زه چانلم چې د هغه نه بیا غټ سړی جوړېږي او دا کم خلک چې راوتي دا زموږ خلک دی د غریبانو ته دا پته نشته چې یاره څه روان دي څه نه دي روان نو زه ته بیا یو ځل وایم چې د مټې ګریډ سټیشن به انشاءالله جوړېږي کار پې شروع دی او چې څنګه دا کمپلیټ شو ډېر زر پې زه کوشش کوم چې زر تر زر یې موږ جوړ کړو نو ستاسو به د مټې د ولټیج د بجلۍ مسلې چې د هغه به انشاءالله فار ایور حل شي ټول عمر دپاره به حل وي انشاءالله ولزي دا هغه ما سره کاغذونه دي دا به زه د ټول سواد پریس کلبونو ته د سواد کې چې څومره سوشل میډیا کسان کار کوي څومره چې دا ټي وي والا دي د فیسبوک والا دې ټولو به دا ډاکومنټ زه ورکوم یو کاغذ په دې فایل کې پروت دی چې دا چا کړی دی او په کم وخت کې دا شوی دی دا ما سره د فیډرل پی ایچ ډي پي کاپي پرته ده دا پای کې او دا چې دا څه لګي پروګرام 2020-21 دا د تیر شوي کال د دې کال نه دا 21-22 دی دا د 20-21 اے ډي پي ده فیډرل پی ایچ ډي پي ده کوم چې فیډرل ګورنمنټ دا کوي او دا پکې ما دا کړی دا د مټې ګریډ سټیشن دی په 45 کروڑ روپۍ باندې دا اپروډ شوی و خو بیا دوی وویل چې یاره دا د پیسکو د خپل اون ریسورس نه وکړي نو د پیسکو سره پیسې نشته هغه خپله باندې موږ لګیا نور څه پیسې ورته پیدا کوو چې یاره دې ته نورې څه پیسې ورکوم چونکې د هغو سره خو پیسې وي نو بیا به څه چل کوو نو دا ما پروینشل کټي نه وکړه بیا مو د پروینشل کټي ته راوړول او دا هغه کاغذ دی د پی این ډي ډپارټمنټ چې کوم پکې لیټر شوی دی دا بیا په پی ډي ډبلیو پي نه کوم چې د پروینشل پی این ډي ډپارټمنټ اپروډ کوي دا بیا هغه لیټر پکې لګېدلی بیا چې په هغې باندې د هغې اپروول شوی دی هغه لیټر پکې هم پروت دی بیا چې وله ما دا د هغې د منټس اپروول دي هغه پکې ما د ټیګ کړي دي ما دا د پی این ډي هغه اپروول دی دا مکمل بیا چې کوم د زما د انرژي ډپارټمنټ دی هغه او پیسکو ډپارټمنټ کوم اګریمنټ کړی دی او بیا دا اخرنی هغه چک دی
د دې نه بل غټ ثبوت نشته د 71 کروڑ روپو چک ته چې کم پیسکو ته ایشو شوی دی او دا ما سره ټول دلته ناستي د پیسکو احکام ما سره ناستي کم چې ما سره سواد نه AC سیب هم راغلی دی او ما دغه تعارف تاسو سره وکړو دا څه دغه نه دی دا پوره ډیټیل دا به زه پوره دا فایل د سواد پریس کلب ته د مټې پریس کلب ته د مدین د خوازخیلې په سواد کې څومره پریس کلب دی هغو ته به هم ورکوم او ټول په سوشل میډیا به وراچوم صرف دا مې دې لپاره وي چې موږ زه ستاسو د خدمت نه دلته پېښور کې ناست یم خو دا غافل نه یم ستاسو په ما باندې دا دویم ځل دی په ما مو اعتماد کړی دی اوس مو راباندې مې اعتماد دی د خلکو سره نور څه شته نه او په PTI باندې او په عمران خان باندې او په محمود خان باندې د خلکو د اعتماد اظهار شته تاسو ګورئ پرون 25 تاریخ باندې الیکشن شوی دی په کشمیر کې او موږ سویپ کړی دی دا په د خلکو د عوامو په عمران خان باندې اعتماد دی انشاءالله موږ چې کم لوزونه تاسو سره کړي دي هغه به پوره کوو په سواد کې مو کیت لیب جوړ کو هلته یو دی هغه لاندې نه ټویټ وږي دا ما منظور کړی په ډنټل کالج باندې کار روان دی اوس په کمپلیټ شي انشاءالله بل کال له به د کلاسونه شروع کوو هغه لاندې نه زوړ سړی راپاسې وي دا ما کړی دا ټول نه غټه خبره چې کله سوات ایکسپریس وے فیز 1 مونږ جوړو او خان صاحب راغلی او په دای کې ما جلسه کوله چکدره کې تانې په ګراوند کې او په دای کې دغه په چوک په منځ کې افتتاح کې د پرویز خان زموږ وزیر اعلی د چکدرې په چوک کې نو دغه ځای کې یو لیډر راپاسې د هغه دا خو ما ډېره مخکې منظوره کړې دې خلکو بیا جواب نه کیږي دا چې د چا ګورنمنټ کم پروجیکټ یا چا شروع کو چا کمپلیټ کو دا دغه پروجیکټ وي ماغ کوي او دا څوک د کور د چا د پلار د کور پیسې نه دا هم دغه ساسو پیسې دي ساسو د ټیکس پیسې راځي هم پتا سو باندې لګي نن مې صرف دا دې پاره چې د خلکو په دغه کې مرادي او ساسو د هغه لو ولټیج مثلا کافیه د پوره حل شوی دا د شپې د دوبل فیډر ترو کړو ان شاء الله زموږ دا کوشش ډیر زر دا ګر سټیشن مونږ جوړ کو او دا ټول ټیم ما سره ناشته صرف دا مې توازه کوله چې د چا په دا کې مرادي سم مسله دی زم سواد ته درځم او تاسو هم دلته راځي ما ته ډایرکټ وای ان شاء الله مسلې بس تاسو سوال کیږي نو زه ځل بیا تاسو شکریا ادا کوم ډیر مننه السلام علیکم